سره بیا سلټیرو هغه قافله لوټ کړې وه. په هغې وخت کې ګورنر چې کوم دی حجاج بن یوسف و. حجاج بن یوسف ته یوه زنانه ده، هغه ورته کمپلینټ کوي، هغه ورته شکایت کوي چې یاره زمونږه کومه قافله وه هغه قافله لوټ کړې شوې ده، هغه ماشومان هم نیولي دي، هغه زنانې هم قید کړي دي. حجاج بن یوسف په هغې ټیم کې یو لیټر یو خط رالیږي. هغه خط چې کم دی نو چاته راغی په دغې وخت کې چې کم دی راجا داهر د سند چې کم ده نو دی حکمرانو هغه ته خط راولېږو. چې کله هغه ته خط رالو هغه خط وکتو نو هغه ورته جواب دا ورکو چونکې دا زما په وس کې نه ده، د دې لیټیرو زه مقابله نشم کولی. حجاج بن یوسف خپل ورواره ته وویل د هغه عمر په دغې وخت کې 17 تقریبا 17 سالو. هغه د هغې ځای نه سره د یو لښکر را روان شو او په سند باندې حمله وکړله. کله چې په سند باندې حمله وشوه راجا داهر دغلته شکست وخوړو او کم ډاکوان وغیره هغې هم مردار کړلو او دغې ځای کې د یو اسلامي سټیټ اعلان وشو. زما عزتمند دغه سټیټ تر ملتانه پورې را رسېدلی و. د ملتانه پورې د سند نه والا تر ملتانه پورې دغه یو اسلامي سټیټ قایم شو. وخت تېرېدو علما مبلغ اسلام وخت په وخت باندې هغوی د الله د دین د توحید و سنت خدمت کو، اشاعت کو، په زرګونو خلکو چې کم دی نو ایمان قبول کو. زما عزتمن یو وخت بیا داسې رالو چې په 1005 کې محمود غزنوي کله چې په افغان دغه باندې په برصغیر پاک و هند باندې حمله وکړله هغوی چې کم دی نو برصغیر فتح کو او دغلته په دلی کې او مدراس کې یو اسلامي حکومت سټیټ جوړ شو. زما عزتمند دغه سټیټ ورسته ورځه چې کم دی نو وساعت هغې کو کو یو خواته په برصغیر کې اسلامي سټیټ جوړ شو، بل خواته چې کم دی په ترکی کې سلطنت عثمانیه وه. زما عزتمن یو مضبوط قوتونه یو مضبوط اسلامي نظام په دې ملک باندې په دې دنیا باندې جوړو. وخت تېرېدو کله چې انګریز ته پته ولګېدله چې مسلمان زمانه چې کم دی نو په تجارت باندې په بزنس باندې هم قبضه کړې ده، لہذا مونږ کمزوري کړو. نه هغوی د مسلمانانو د سازش دپاره د هغوی د کمزورو کېدو دپاره د هغوی د حکومت د ختمېدو دپاره په 1600 عیسوي کې یو کمپني جوړه کړه. هغوی دغه ځای کې یو منشور جوړ کړو ایس انډیا کمپني په نوم باندې چې زمونږ پروګرام خو بدای چې دا کمپني ده د تجارت ته خو چونکې زمونږ مقصد تجارت نه دی، زمونږ وی مقصد د مسلمانانو حکومت ختمول دی. زما عزتمن کله چې هغوی خپل پروګرام چلو 200 سال هغوی چې کم دی یو محنت وکړو. 200 سال بعد هغوی چې کم دی نو مسلمان کمزوري کو د مسلمان نے حکومت په خپل لاس کې په 1857 کې واغستو. د 1005 نه والا 1857 پورې سمثینګ تقریبا 800 سال مسلمان حکومت په دې برصغیر باندې وکړو. زما عزتمن کله چې حکومت لاړ نو مسلمان چې کم دی نو د انګریز حکومت نه تسلیمو. په ملک یو تحریک شروع شو، تحریک خلافت. په دې کې به چې کم دی ویل ایجوکیټډ خلک ناشي، تاریخدانان پوهه خلک به ناشي، مورخین به ناشي، هغوی په دې پوهوي. چې کله هغوی تحریک شروع کو تحریک خلافت په نوم باندې هغه چلېدو. انګریز ته پته ولګېدله، برطانیې ته پته ولګېده چې په مسلمان باندې حکومت کول ګران دي. خو دا تحریک ذهن کې یو خبره کېنوي چې دا تحریکو مسلمانانو او هندوانو مشترکه چلولی و. دا تحریک ډېر وخت چلېدو، تقریبا دا د 1857 نه بعد چلېدو. کله چې دا تحریک روانو دا چلېدو په دې کې چې انګریز ته پته ولګېده چې یاره دا مسلمان چې کم دی په دوی باندې حکومت کول انتهایی ګران دی او مشکل دی، نو بیا د مسلمانانو د هندوانو ترمنځ چې کم دی نو یو
دغه شروع کړه، سازش شروع کړو. په حکومت کې هندوانو ته حصې ورکړې، پکې پوسټونو باندې واغستل او مسلمان ورځ ته ورځ چې کم دی نو ذلیله کو. ایون چې د مسلمانانو او د هندوانو ترمنځ قتل و غارت شروع شو، جنگ جګړې شروع شوې، د نفرت یو لهر شروع شو. هغه دې ته راورسېدو چې په 1930 کې د الہ آباد په مقام باندې علامه اقبال رحمهم الله یو اعلان وکړو او هغه اعلان دا وکړو چې زمونږ د دوی سره د دې هندوانو سره چې کم دی نو وخت نه تېرېږي، ځکه دا د دوو نظریو جنگ دی. مونږ د یو الله عبادت کوو، هغوی د الله عبادت نه کوي. هغوی رسم و رواج د ځان نه جوړ کړی، زموږ د شریعت مطابق به موږ خپل ژوند تېرو. لہذا مسلمانانو له یو جدا سټیټ پکار دی. دا تحریک کانټینیو دی، ورځ ته ورځ امپروومنټ کوو، ډیولپمنٹ طرف ته روانو. کله چې په 23 مارچ 1940 کې شیر بنگال مولوی فضل حق را پاسېدو، هغه په لاهور کې قرارداد لاهور پیش کو او دا خبره وکړه چې مسلمانانو له ځان یو ریاست پکار دی. د هغې د وجې نه څو ورځې پس، یو کال نیم پس، بیا په 14 اگست 1947 کې زمونږ ملک پاکستان الحمدلله د دنیا په نقشه کې رالو. زما عزتمن دا ملک چې کله د دنیا په نقشه باندې رالو، دا په یو مقصد باندې راغلیو. کو دې له کمو انسانانو، کمو مسلمانانو د وینو قرباني ورکړې وه. ډېر مسلمانان په دې کې شهیدان شوي، ډېر زنانه په دې کې کونډې شوې وې، ډېر ماشومان په دې کې یتیمانان شو. او مقصد دا و چې په دې ملک کې به د لا اله الا الله محمد رسول الله نظامی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محترم سامین، نن چې مونږ وګورو، نن کو د پاکستان په 14 اگست باندې کومه ازادي ډې مناویږي، نو هغه په کومه طریقه مناویږي. مونږ دا سوچ ونکو چې د مسلمانانو وینې د کم مقصد دپاره توی شوي دي. ابھی تک زمونږ په دې ملک کې هغه نظام ولې نشته دی؟ مونږ چې کم دی د دغې نظام مطالبه ولې نه کوو؟ دغې مخکې ورځو کې یو ځای کې ناست وم، ډېر دانشور خلک وو، جج حضرات هم پکې وو، یو چې کم دی نو پکې مجسټریټ صاحب هم پکې وو. مجسټریټ صاحب دا خبره وکړله چې مونږ د پاکستان قانون کم وکتو، په دې کې داسې یو آرټیکل نشته چې هغه د شریعت نه خلاف وي. دومره پورې امپروومنټ شوې، خو چونکې په ملک کې عملي طور هغه اسلامي نظام نه نافذ کیږي، نه په عدالتونو کې شته، نه په یو ډپارټمنټ کې شته. نه زما عزتمن ملک په وجود کې رالو. د دې ملک حفاظت په مونږ باندې فرض عین دی چې د دې ملک به انشاءالله مونږ خیال ساتو. د دې ملک دپاره مونږ هرې قربانۍ ته غاړه ږدو او په دې ملک به انشاءالله العزیز مونږه هغه جدوجهد کوو، د هغې نظام دپاره، د قرآن او سنت دپاره به انشاءالله العزیز جدوجهد کوو. او د هر حکومت نه به مونږ دا مطالبه کوو، لکه څنګه چې دې حکومت یو مطالبه کوله، آواز یې کوو چې زه به مدینه ریاست سټیټ جوړوم، لیکن ابھی تک په پاکستان کې دا په نظر باندې رانلو. مونږ د دې سټیج نه په دې واسطه باندې اعلان کوو چې عمران خان صاحب دې پوری طور په دې ملک کې د اسلامي نظام د مدینه د ریاست اعلان وکړي. زما عزتمن دا ملک داسې یو ملک چې د ټولې دنیا د مسلمانانو لپاره یو پناهګاه ده. په هر ځای کې چې په مسلمان باندې ظلم کیږي، او په 79 کې کله چې په روس په افغانستان باندې اټیک وکړو او د افغانستان مسلمانان هغوی چې کم دی تنګ شو، نو پاکستان چې کم دی دغې خلکو ته، دغې مسلمانانو ته دلته کې پناه ورکړله. کم مهاجر مسلمانان رونه چې راتلل، حکومت او عوام هم د هغوی خیال ساتو. که د هغوی نه مخکې
کو د هغوی نه مخکې چې کم دا شی وه په 1947 کې کم مسلمانان وروڼه چې په دلی کې وو یا په هغې صوبو کې وو چې په هغې کې د مسلمانانو تعدادو کم وو د هندوانو سیوا و هغه مسلمانان چې کله راتللو هجرت یې کو نو ټولو مسلمانانو د پاکستان ورته ویلکم ویلی و زما عزتمن نو پکار دادا چې په دې ملک کې د اسلامي نظام دپاره انشاءالله العزیز هلې ځلې او کوششونه کول پکار ده انشاءالله العزیز قائد محترم چې موږ ته څه حکم کوي انشاءالله العزیز هغه به کوو وما علینا الا البلاغ